السلام علیکم ملګرو. نن د قرآن پاک پښتو ترجمه په سلسله کې د سوره بقره آیات نمبر انا سلوشتام یعنی 150 49 نمبر آیات ایدې په پښتو کې ترجمه کو او وسره بولش کې غوندې خبره پکې کو تشریحا. نو چلو ملګرو شروع کو. داغه آیتونه دي چې په دې کې الله تعالی بنی اسرائیل باندې چې کوم نعمتونه ورولي هغه یو نعمت پکې ذکر کوي. داغه یو نعمت ته چې کوم اوس ذکر کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نوم سره شروع کوم چې هغه ډیر مهربانه ده او ډیر رحم کوونکی ده. و اذ نجیناکم او چې څه وخت خلاص کړلو مو، یعنی څه وخت تاسو ته مو نجات تیر کړل. من آل فرعون، د فرعون ایوانوما نه دو. دا په هغه وخت کې چې په مصر باندې کوم حاکمان وو، یعنی بادشاهان وو، هغو ته به فرعون یای شول. نو اوس دا هغه یو تسلسل ده چې بنی اسرائیلو باندې د ظلمونو یعنی کیږي په دوی باندې هغه ظلمونو بیان ده او بیا الله تعالی څرنګه دوی هغه ظلم نه خلاصوي. نو دلته کې اوس پهلا چې کوم دوی باندې چې الله تعالی کوم احسان کړی ده هغه ورته بیانوي چې څه وخت خلاص کړلو مو د آل فرعون نه، یعنی د فرعون اولاد چې کوم وو هغې چې کوم ظلم په تاسو کول هغې نه مو خلاص کړلو، یا د فرعون پیروکار چې کوم وو هغو چې په تاسو باندې کوم ظلم کول هغې نه مو خلاص کړلو. یسومونکم سوء العذاب، چې هغو به در کول تاسو ته، در رسول به تاسو ته سخت عذاب، یعنی ډېر ظلم به تاسو سره کول. هغه ظلم به څه؟ یذبحون ابناءکم، د تاسو زمن به چې کوم وو چې کوم به نوي پیدا کېدل هغه زمن به تاسو ولا حلولول. یذبحون ابناءکم، ذبح کول به حلولول به تاسو زمن. دا ډېره سخته ریز وي چې تو په مخ کې تو په زوی باندې پوس نه چوړر ارتیروي. ویستحیون نساءکم، او تاسو ښځینه اولاد به چې کوم وه، ښځه اولاد به چې کوم وه هغه به ژوندی ساتل. نارینه اولاد چې کوم وه هغه به تاسو نه حلولول او ښځینوال اولاد به چې کوم وه هغه به ژوندی ساتل. یعنی د تاسو یو خو د تاسو طرف نه چې کوم هغې ته خطره وه چې د دې طرف نه یو انقلاب ارتلی شي، مو تخت ختم کوی شي، نو هغه خطره د په دغې صورت باندې ختموله چې تاسو نارینه زمن هغه به حلولول. د ښځینه چې کومې وې دا به ژوندی ساتلې چې د دوی چارې کوی شي، هر قسم ته چار، او تاسو نسل بدلونې هم اراده وه چې د دوی نسل هم بدل شي.
وفي ذالکم بلاء، او په دې کې ډېر سخت ازمایش و، من ربکم عظیم، د تاسو د رب طرف نه، د تاسو د رب طرف نه په دې کې تاسو د پورا ډېر ستر ازمایش و. اوس په د بل آیات چې 50 آیات ته آیت نمبر 50 په دې کې الله تعالی یای چې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، او چې څه وخت ومشلوال سمندر، یعنی په دوه حصو کې مې تقسیم کړه. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ د تاسو ته پورا البحر سمندر، او چې څه وخت مو وشلوال د تاسو ته پورا سمندر، فانجیناکم پس تاسو ته مې نجات تیر کړه، یعنی په هغه سمندر کې مې تاسو ته لار جوړه کړه او تاسو مې په باندې پوره کړو، ژوندي او سلامت تاسو مې په باندې پوره کړو، تاسو ته مو نجات تیر کړه. واغرقنا آل فرعون، او غرق مې کړل په هغه سمندر کې فرعون. وانتم تنظرون، او تاسو وته کتل. دا څه هوایي خبرې نه دي، دا الله تعالی چې کوم انعام په دوی باندې کړی دا هغه انعام وته شي چې تاسو مې څرنګه باج کړو. تاسو هغې ځای نه راون شو، تاسو پسې ورستې نه د فرعون لښکر و چې دا خو د ظلمونو نه دوی منډه کوي لګیا دي، دا خو ډېر ستر تعداد ده، په لکونو کې خلک ته، نو داسې نه چې دا سبو ته بیا یې موږ تخت ته خطره جوړه شي. نو تاسو موسی علیه السلام د هغې ظلم نه، د هغې د بدشویۍ نه یستلو، او فرعون لښکر په تاسو پسې و چې څه وخت مخ ته سمندر روغلال، ورستې نه فرعون لښکر و. نو تاسو موسی علیه السلام ته ووی چې موږ خو د غرق کړلو، موږ خو مړه شولو، په دغې ځای باندې ویلې چې فرعون لښکر ورپسې ده، فرعون ورپسې ده، هغه خو اوس موږ ژوندي نه پرېږدي، مخ ته لار نشته، سمندر ده. نو موسی علیه السلام ته الله تعالی ووی، تاسو رب ته ووی چې تو سره چې د کومه لاشته دو ټنډی دو عصا چې ورته یایي، دغه عصا ته په د سمندر اوبو باندې، یعنی سمندر اوبو ته ته په دغې عصا سره یو شړک ویر کړه، وایه. نو چې څه وخت یې هغې دغسې وکړل، سمندر اوبو ته شړک ویر کړل، نو سمندر اوبه دوه نیمه شوې، یعنی یوه طرف ته ودرېدلې، بل طرف ته ودرېدلې، په منځ کې خشکه لار پیدا شوه. نو تاسو یې په هغه خشکه لار باندې په سمندر باندې پورې کړو، او چې څه وخت فرعون ورسېدل، هغې وکتل چې دا خو په د اوبو کې روان دي، اننه یعنی دا لار ورته جوړه شوې ده، اوبو لار جوړه کړې، نو دوی په دغه لار باندې روان دي. نو هغه درپسې اوبو ته درننوتل سره د لښکر، او چې څه وخت تاسو اخري سړی په سمندر باندې پورې شول، او فرعون ټول لښکر د سمندر په منځ کې و. نو دلته کې تاسو په د خپلو سترګو باندې کتل چې د سمندر اوبه بیا خپله کې سره میلاو شوې، او د فرعون او د هغې لښکر نه تاسو خلاص کړلو، اوبو هغه ډوب کړل، هغه پکې غرق شول. نو داسې د فرعون د بدشویۍ بالکل یعنی هغه ختمه شوه. فرعون بدشویي